هغه عیسی خان زوال دی بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو کیمرامین ناصر یاسر خان دی ولاړ یم په تنګي کې او تنګي په موړ کې. الحمدلله د تنګي ترقی په پرمختګ کې د دغه ډرایورانو د دغه اډو والا یو ډېر مهم رول دی. د ډېر وخت نه زمونږ دا خواهش و او بلکې زمونږ نه د تاجرانو چې د تنګي نه د چارسدې نه د لاور ګاډي ځي، نو اوس د تنګي نه باقاعده چې کوم دی دا زما شاته تاسو ګاډي وینئ د دې پرانیسته شوې ده او دا ګاډي چې کوم دی نو دا به ډایرکټ لاور ته ځي. چونکې د دې ځای نه د پنډۍ ته اسلام آباد ته 24 نه 28 پورې ګاډي ځي. دا هم زموږ دپاره خبره ده چې زما تعلق د شیرپو سره دی او په دې کې زیاتره ګاډي چې کوم دی هغه د شیرپاوالو دي. خو دلته کې دا کومه اډه چې د لاور دپاره ووتله د اجاز خان او محمد اسحاق خان په نوم باندې کومه اډې پرانیسته وشوله، نو دا یو ډېره مهمه خبره ده. نو دا ویډیو د چارسدې د تاجرانو دپاره، هغه خلکه چې هغه په لاور کې کاروبارونه کوي، هغه زمونږ د جاړې کوچیان دي، هغه د چارسدې تاجران دي، هغه د تنګي تاجران دي، هغه د خوشه پړانغار او مومند ضلع دا ټول چې کوم دی نو دغه تنګي موړ ته راځي او د دې تنګي موړ ده چې کوم دی نو دا باقاعده 8 بجې یو داسې وخت ټاکلی دی چې سهار چې کوم دی نو 5-6 غنټې کې به تاسو رسئ. مهمه خبره پکې یو بله څه ده، زمونږ په تنګي اډه کې ما د دې ډرایورانو سره خبرې اترې کولې نو دوی نشه نه کوي. اکثر ډرایور چې کوم دی دا سرګټو لګوي او ویره وي دا چرس چې کوم دی دا ملنګي نشه ده. نو د تنګي د اډې ډرایوران چې کوم دی نسوار دا یو عام معمول خبره ده، خو نوره نشه چې کومه ده هغه نه کوي. نو ډېر خلک به انتظار کوي چې د ډرایورانو په خوبو کې دا خوبي چې کومه ده دا ډېره کمه وي. ډرایور سړی چې کوم دی اکثر دغه نشه د سور لپاره هم کوي، د غم د بدلولو لپاره هم کوي او اکثر چې کوم دی نو جوټه ووایي نو ډایرکټ هم چې کوم دی نو ګور ته ورسوي او بس مقرره وه. نو مقرره خود وه. د دې مثال داسې دی چې د چارسدې وومن اینډ چلډرن هسپتال ته لاړ شي او روزانه هره شپه پکې ماشومان مري، نو دا مقرره وه. نو هغه مقرره څنګه وه؟ هلته کې چې کومې نرسانې دي هغه ټیک ټاکې جوړوي یا په موبایلو کې لګیا وي، نو اکثر چې زنانه هغه باترومه پورې ځي نو ماشوم لاندې پروزي. نو دا مې یو مثال درکړه، دا د چارسدې د هسپتال د وومن اینډ چلډرن هسپتال نه دا یو ډېر غټ مثال دی. نو دغه شانتې د ډرایور هم چې کوم دی نو بیا الله ته مقرر چې ډرایور ویښ نه وي، ډرایور اوده وي. نو دا د تنګي دغه ډرایورانو ته زه په دې باندې خراج تحسین پیش کوم چې ما د اکثریت ډرایورانو نه پوښتنه وکړله او هغوی راته وویل چې یاره دلته کې نشه نه کوي. نو دا یو ډېره د خوشخبرۍ خبره ده، د خوشحالۍ خبره ده او زمونږ چارسده او بیا زمونږ تنګي چې کوم دی نو هغه به دې سره ډېره زیاته ترقي وکړي. زمونږ سره یو ورور ولاړ دی، خپله پېژندګلو را سره وکړه. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پایاز دی او دا ګاډي بس د تنګي نه به روانېږي لاهور ته به ځي. 8 بجې به روانېږي. 8 بجې به روانېږي. 6 بجې به په سټاپ 6 بجې به ودرېږي او 8 بجې به روانېږي. بس دا موږ د ولس لپاره بس یو اخم پیغام دی. نو دی خو کله چې سورلی به نه وي اکثر بیا اړه موړ شي نو یاره بس اړه نه چلو. نو بس دا خو یو کار دی که نه، دا خو بس اوس نوې اړه ووتله او انشاءالله چې دا نوې چې ووتله نو دې ته به دې تاوان ته به تاسو غاړه ږدئ. انشاءالله دې ته موږ غاړه نیسو ځکه چې دا موږ دې راپر روان کړو. موږ نن په ګاډي باندې لوسپیکر هم تړلی وو، اعلانونه هم داسې وکړل رسې ارچن مندڼې رسې دا جاپان او شالم پول په دې باندې راته وشو او اعلانونه مو وکړلو او اوس هم بس دا زمونږ د اعلان به کار وکړي. خو ګرانو کتونکو ډایو چې کومه ده ډایو هغه د شپې 12 بجې ځي، د مازدیګر نه واله دغه ټیمه پورې به ته انتظار کې بیا چارسدې نه چې کوم دی نو یو بس ځي. نو چونکې دا ګاډي چې کوم دی د دې سپیډ هم زیات، بل 2 ډرایوران او بل ډرایور چې نشه نه کوي نو دا ډېره نن سبا غورې خلک د دې ډرایوینګ د دې سفر نه ډېر خلک وایي یاره نه ځو، داسې حالات داسې راځي. نو خپله پېژندګلو را سره وکړه. السلام علیکم. زه تنګي د پنډۍ د ګاډو منشي اوس د نن نه موږ د لاور سټارټینګ واغشته د دې د تنګي د چارسدې مرزو د خلکو د سهولت لپاره
څنګه چې د دې پنډۍ سټین سره تنګي د شیرپو د عمرزو خلکو ته سهولت میلو شو نو انشاءالله عزیز چې ما سره ډرایوران هم خو روغ ډرایوران دي زناکار نه دي نشیان نه دي موږ ته د شیرپو د چارسدې د عمرزو ډېر خلک په اسلام آباد کې نوکران دي د هغوی زنانه وي ما ته رنګ وکړي زما نوروز نوم دی زما دغه 0308 نمبر دی رنګ وکړي د موږ زنانه چې ورسره کینو ډراور ته یو داسې فرض کړه لکه چې خپله خور مور د سره ناست ښه به عزت باندې هغه زنانه ورسېږي دا زنانه په لار کې اوبو ته ضرورت شي شربت ته ضرورت شي زما ډراور کوشي وي هغه یې وله راغشتي بل د اډې مالک نه موږ ته دا هدایت دی د محمد اسحاق د طرف نه چې هغه وایي چې وروره تاسو خفه کولی شم خو سورلی نه شم خفه کولی نو موږ ته د مالک د طرف نه هدایت دی د ګاډو د مالکان نه دا هدایت دی چې وروره ګورې سورلی که م خفه کړله نو بیا به ځای بستره باندې غاړه موږ ځان له نور مزدوران نیسو نو موږ ته د محمد اسحاق خان د طرف نه هم دا پیغام دی چې وروره که پنډۍ ته سورلی ځي که غار ځای ته ځي ښه په عزت به نوروز صاحب ته خو ډېر د کلونو راسې تا زه پېژنم چې ته دلته کې منشیتوب کې دا د لاهور اډه دومره لیټ ولې شوه تنګي دا لیټ په دې شوه چې ما سره داسې ډېرو خلکو وعدې وکړلې دا بینر تقریبا چې دا ته اینې دا د نن نه 2 کاله مخکې ما باندې خلکو چاپ کړي دي ټیکټ یې بله راوالم ما باندې ټیکټ یې جوړې کړي دي خو داسې تاوان ته چا غاړه نه وي خو دا اجاز د شیرپو د دې پیاز او د سجاد روډ دی دې راغې زما نیک سره کېنه چې تاوان زما دی که په 2 سورلوي که په 3 سورلوي زه به ځم زه به تاوان زما دی زه به دا اډه کامیابوم ته پوه شوې نو هغه بینر یې ما لا نه نوي بینر جوړ کړی دی نه مې نوي ټیکټ جوړ کړی دی هماغه زړو بینرو باندې دا ما ولګولې خو دا ما باندې چې 2 کاله 3 کاله مخکې جوړې کړې وې دې تاوان ته چا غاړه نه کېښوده و د اجاز خان اجاز خان دی اسحاق خان دی ورته غاړه کېښوده بالکل ګرانو کتونکو دا هم د فخر خبره کوم چې زمونږ شیرپاوال دي او بل دلته د دې ځای نه چې کوم دی زیاتره ګاډي زمونږ د شیرپاوالو چلی او محنتیان خلک دي ښه زمونږ هره طبقه کې چې کوم دی نو ژوند تېروي خو دا د 0308 82 69 271 او د خوشحالۍ خبره څه ده په دې ګاډي کې به تاسو ته وای فای وي نو چې دا غځای پورې ځي نو خو نعتونه پې اوري او خو بس څه پې ګورې نه ستاسو خوښه ده خو دا ده چې سفر دی که نه نو وای فای به تاسو ته پرې وي د هغې ټیکټ نشته او اے سی ګاډي درته به بندوي نه اے سی نو بل دا ګاډي دي دا تاسو وینئ چې دا غټ ګاډي او دا دې وخت کې چې کوم دی نو دا او دا ډېر ګاډي دي ښه دا ګاډي چې لاړ شي نو په سبا ماښام به درته بل ګاډي ښه کولو سیټونه او ښه فیملي ښه دا مې ورته صرف ګاډي ښودله دا چې د دې علاقې خلک ځي نو ډرایوران څه پیجرګلو ډرایوران دي غوټه د نه پاتې شي بل څه د تاسو نه امانت پاتې شي د هغې تپوس کولی شي څنګه چې د نوروز صوب وي خپلې زنانه بغیر دغه چې کوم دی نو تاسو لیږلی شئ دا دله زه ګرنټي در کومه د شرافت نه ډک خلکه په دې خو کامیاب دي او په دې خدای پاک د خپلو ګاډو مالکان کړل کم سړي چې د خپلې روزې سره مینه کړې ده مخلصي کړې ده خو ګلکاري په مخلصۍ سره کړې ده نو هغه ټیکهدار شوی دی نو دغه شانتې خو دا خلک د ګاډي مالکان شوي دي نو دوی د ډېر وخت نه دوی به اول سوزکي چلول رشکې به یې چلولې ډاټسنې به یې چلولې خدای پاک پکې د دې ګاډو مالکان کړي دي نو دا د هغه لاندې نه په پیراشوټ نه دي راکوز شوي ښه چې دا څه دغه پیسې دي دا ډېر په محنت سره راغلي دي نو بالکل دلته کې ښه د ناستې ځای شته پارک شته دویم ګاډی او پسې دارې تیار بل ولاړ دی وګورئ بس چې ډکېږي نو ځي به نو د تنګي خلکه په دې چې کمې نمبرې دي په هغې رابطه کوئ 6 بجې به ودرېږي 8 بجې به پیکس روانېږي او تاسو بالکل بوکینګ کولی شئ دا ګاډي دي جي دا ګاډي دي اگر چې شیرپاول پکې ما چېرته پرې نه وړي او نه وړی ما خو نور خلک خو پکې خوشحالي که نه چې نور خلک خوشحالي زما سوچ اجتماعي دی ګوره زمونږ شیرپو خان دی نو خو موږ له یې څه نه دي کړي نو زموږ په علاقه کې ډېرو خلکو له نوکرۍ کړي دي نو چې ډېرو خلکو له یې کړي دا زموږ خوشحالي ده نو ګرانو کتونکو څه ایکسټرا خبرې اترې مې پکې وکړلې خو بالکل بار بار به په دې خبرې کوو او تر څوم چې تاسو خبر کړی نه نو تر هغې به موږ نه چپ کېږو هر هفته به راځو او زموږ شیرپاوال دي الله دې وله په دې کې برکت واچي او ډرایور سړی چې کوم دی نو دا هر وخت مرګ سره لوبې کوي ځکه چې خو ډېر پوخ ډرایور ومي ډېر پوخ ډرایور ومي نو د دې حادثې څه پته نه لګي خو ګاډي چې کوم دی هغه بالکل پټ پاټ ګاډي او 6 بجې به روانېږي او 8 بجې چې به کاندې روانېږي
اسحاق صاحب څنګه حال دی؟ خیر دی. خیریت دی. څنګه هم سوچ راغې د لاورو دی کې خو به تاوانونه هم راځي ګاډي به تش هم ځي. او بس کوو به نو تاوانونه به هم کوو منډې ترړې به هم وکړو شرپاوال مارکېټ هم دي نو بس څومره ضرورت ګڼې دلته کې د لاور اډه؟ بس ښه برابر ضرورت یې دی یار. ضرورت یې شته. او انشاءالله خواري ده کوو به. څومره ګاډي دي سره داسې؟ داسې خو راسره یو 10 ګاډي وي. 10 ګاډي. 10 ګاډي کافي ګاډي دي. تاسو دی چې تاسو روان شئ که نه 8 بجې نو تاسو به څه ټایم رسئ او سبا به بیا؟ 15 घंटे सफर दी 15 घंटे जी او سهار به بیا را روانېږي؟ سهار به بیا را روانېږي آرام مرام وکړي نو هر روانېږي. ساه بالکل. دې سره به 2 ډرایوران یو. 2 ډرایوران وایي جی لس ګاډي دي جی خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ ما دا پیغام ولا ورکړو چې بس راځئ ډېر ته په سور باندې بس ځای به صحیح. ها ګرانو کتونکو په تنګي موړ کې بالکل سینجي پمپ ته مخامخ په مین ښه په اسانه چېرته سیټ ته هم نه د ناستې ځای شته انتظارګاه شته 6 بجې به ودرېږي 8 بجې به روانېږي انشاءالله بار بار به پرې خبرې ترې کوو. الله دې کړي چې زموږ د تنګي ترقي وکړي. دا د تنګي په ترقۍ کې نن یوه نوې اضافه ده او دا ډېره زیاته ضروري ده. استاد په خیر څنګه یې ښې؟ استاد څومره وخت نه ډرایوینګ کوي؟ بس ډرایوینګ خو د شلو کالو نه کوو د شلو کالو. نو اوس په لاهور ته هم چلېږي؟ انشاءالله دا ګاډي بس مزامات روزې دا ردي دي لکه موږ د تا ته پته لګي شرپو خلک یو د پنډه شټین هم الحمدلله موږ چې لیکو د عیسی خان په برکت زیاده راکړه سپورټ را پسې دی کوي او تاوان چې هر څونه کې کوو په هغې شټین هم تاوان کړو په دې به هم کوو انشاءالله. خو تاسو ګاډي چلولو ته لاهور د اډې څومره ضرورت و؟ یاره د لاهور د ډېر ښه زیات ضرورت و بس دونه ضرورت دی چې لکه خپل علاقه هم د تنګي هم زموږ خپل کلی دی او شیرپو هم زموږ خپل کلی دی خبره وره د هغې لپاره موږ کوشش داسې کوو چې یاره موږ دا خلک خپل ځای او خپل علاقه هم د دې لپاره دا کوشش کوو چې یاره دا خلک موږ د خوشحالي او ټول سکونت لاهور کې کوم ځای کې ودرېږي؟ لاهور کې لارې اډه کې لارې اډه کې هلته هم خپل ټایم ولا ورکوو فلحال هم لا ټایم نه دی ښې چې یاره ګاډی په څه ټایم دغه ځای نه راوځي چې موږ څو ورځې لاړ راشو موږ ته به بیا ټایم ټیبل پته ولګي چې را سورلی دې ټایم به راغونډېږي بیا دا کمې سورلی چې موږ سره دې مخې لاړ شي هغې له به خپل کارډونه ورکوو چې یاره په دې ټایم به لاهور ټایم ګاډی لاهور نه په دې ټایم راوځي نه هغه ټایم له به انشاءالله هغوی راځي څه سکونت نشته په لاره چې څه مسله مسلې نو هر څه به انشاءالله کوو خو د ډرایور نه د چا تکلیف وي هم موږ ته ویلي چې موږ به خپل کارډونه ورکوو او ګاډی به خپل کوشش په داسې کوو چې یاره موږ د عوام خپل خفه نه کړو د تنګي هم زموږ کلي او شیرپو هم زموږ ګرانو کتونکو څنګه چې لاهور کې ټایم کېږدي نو هغې نه هم تاسو خبرو په بله ویډیو کې به د هغې نه هم تاسو خبرو انشاءالله. شیرپاوال دي باور زه در کوم یقین زه در کوم انشاءالله شیرپاوال چې چېرته مي محنتیان به یي نومې مزدوري به کوي نومې مزدوري خو چاته به ضرر نه رسوي ښه محنت به کوي او په ښه به یادېږي انشاءالله. ډېره مننه خوشحاله